السلام علیکم. کله چې هم تاسې کمیټې ته پیش شئ د 1978 ریکارډ پیش کړئ، بیا د 1978 په ریکارډ کې د تا تصدیق کولو بعد به اډر وسی د تا پی او آر کارډ ده که ای سی سی کارډ ده دا به کینسل سی. یا د تا بلاک شناختی کارډونه په خاندان کې هغه به د خلاصېدا اډر وسی. اوس به څه کېږي، مخته به چیرته ځئ، مخته به تاسې کومه کاروایي کوئ. په دا ویډیو په غور سره اورېدل دي، دا د ما ټوټه پوټه څه معلومات دي هغه تاسې سره شیر کړم او تاسې چې دا ریکویسټ ده چې دا ویډیو په غور اورېدل دي او مزید له ملګرو سره شیر کول دي. دا ویډیو هغو ته فارورډ کول دي، ریپوسټ کول دي. هغه به دا وسي چې د تاسې له آیډیا نه جبې هم یو 15-15 کسان هلته وګوري، یو تاسې دغه هیلپ کولی شي د نورو پښتنو. بیا چې کله هم ته نادره دا کمیټې دا اډر وکوي د 78 ریکارډ تصدیق کولو بعد، ته به بیا ځې یونین کونسل ته. هغه کسانو د هغو بچیانو د هغو ماشومانو چې د چا برث سرټیفیکټ نه ده جوړ، د هغو به برث سرټیفیکټ جوړیږي او د هغو به بیا بې فارم جوړیږي او د چا چې د شناختی کارډ عمر ده برث سرټیفیکټ بعد بیا شناختی کارډ جوړیږي. اوس په دې کې دا خو اسانه طریقه ده، دا خو یو سیده لاره ده. مشکل چې چیرې جوړیږي هغه مشکل باندې سر سره خلاص کو. مشکل هلته جوړیږي کله چې تا د ادې کارډ نه یا تا د بابا کارډ نه، کوم کارډ یې نه، د تا د پاکستان کارډ یې نه لارو، افغاني کارډ یې هغه هم پی او آر کارډ جوړو. اوس دوی تا ته څه یایي، یونین کونسل والا دغه د بابا او د ادې کارډ راوړه. د ظالم بچی هغه په خپله باندې دی، د بابا دا په خپله باندې کارډ نه لري، بابا په خپله کارډ نه لري، پی او آر کارډ یې ده. زه ته د هغه د کوم خوا کارډ راوړم، هغه الریډي افغاني دی یا هغه کارډ نه لري یا پی او آر کارډ جوړ شوی ده. ډېرې میرمندې ډېرې مندې خویندې داسې شته چې د هغو شاته ریکارډ نشته. د پلار ریکارډ خو تا پیش کړو خو د مور ریکارډ نشته. اوس خو د مور ریکارډ هم غواړي، د بابا له طرفه یا د مور له طرفه تا 78 ریکارډ پیش کړو چې دواړو 78 ریکارډ یې هغو تقریبا مسلې نشته، نه دي جوړې. د ادې ریکارډ نشته یا د بابا ریکارډ نشته، د هر یوه سې ریکارډ نشته. کوشش به دا کوو چې موږ به د دوی سره سر دا خلاصوو، تیاری به دا کوو چې هغه ته موږ دا ویلی سو چې جناب والا د ما ادې، زه اوس مثال درکم، د مور کارډ نشته، بابا شاته ریکارډ نه لري، دا ماشومه موږ ته راپاته سوې، د موږ نیکه ته راپاته سوې ده. هغه موږ نیکه رالو کړې ده چې اوس د موږ مور ده او د موږ له بابا سره یې واده ورکړی ده. نه د دې موږ ته پلار معلوم ده، نه د دې موږ ته نیکه معلوم ده، نه د موږ ته د دې مور معلومه ده. که درته معلوم هم دی نو خو ډېټا خو نشته. له تا سره دغه خبره ده چې ته دغه ورته ویلی شي چې ګالډین یې د ما دادا جوړ شوی ده، د ما له بابا سره یې واده ورکړی ده، یتیمه راپاته سوې ده، څوک نه لري. ظاهر خبره د 74-78 ریکارډ خبرې کېږي نو اکثره به وفات شوي هم وي او که پاته دي حساب ورته وکړو نو هغه ته د غټ عمر دی. نو ریکارډ راوړنه له مشکله ده. دوی ته له دا یونین کونسل له والۍ سره او له نادره سره دا خبرې کوئ چې موږ ته دا راپاته سوي یتیمان دي، دا لوی سوي دي، له دا په هغه جنګ د روس په وختو کې راغلي دي یا دلته پیدا سوي دي. اوس یې بابا ادې نشته، هغه افغانستان ته تللي دي، ګډ څه دلته شته. صحیح شو. په دې باندې تاسې د ما له طرفه چې کوم معلومات دي هغه دغه دي چې تاسې هغو ته ټوسه خبره دا کوئ چې دا موږ ته لاواري سره پاته سوې ده، موږ لو کړې ده. بیا د تا برث سرټیفیکټ جوړېدل دي، بیا د تا هغه بعد نادره ته تلل دي او نادره به تا ته کارډونه جوړوي. که چیرې د مور او د پلار بیا دا مسلې نه وي، یونین کونسل والۍ سره په کار ده. یونین کونسل کې اکثر خپل د علاقې خلک ناست دي، هغو ته دا ریکویسټ هم ده چې دا رکاوټ ځای ته مه جوړوئ
یو پاکستان غوندې ریاست دونه غټه سطح باندې دی ماته پی او آر کارډ هم را جوړوي، دی ماته شناختي کارډ هم را جوړوي، په یوه ټایم باندې 78 ریکارډ هم را سره ده، وجود مې دلته ده، پیدایښت شوی ده دلته یم، نیچرالایزیشن له ترتیبه، انویسټمنټ له ترتیبه، بای برث له ترتیبه دلته ماته پاکستان سټیزنشپ راکاو نه ده راکړی. هغه د پاکستان د ریاست د چلولو خپل مشکلات ول یا هر ترتیب سی هغه مشکلات یې ول، د هغو مشکلاتو یې ما قدر کړی و تر نن تاریخه پورې چې زه زورولی وم ما یې قدر کړی و. اوس مې مزید یونین کونسله نادرا کمیټۍ مه مې زوروه زیاتې خو دا ګیم ختم سو پنډ نه ده را روان. انشاءالله دغه ترتیب چې د تاسې پی او آر کارډ به څنګه کینسلیږي هغه داسې کینسلیږي. کله دې هم کمیټۍ وکړه 78 ریکارډ دې پیش کړو د تا پی او آر کارډ به اډر کېږي کینسل یې کړي کې نه وکړي اډر د ځان مخ توروي ځان نور دنیا ته ښکاروي چې دا خو له ما جخه دا کیسې په لو سطح باندې په لو های لیول باندې که دغه فریاد موږ هلته اقوام متحده پورې یوسو هغه ته دا بیانونه وکړو هغه به د موږ غور فکر وکړي او دته پریشانۍ جوړېږي. نو موږ یا یو زه دغه ملک د ما ده دغه ریاست د ما ده دغه قانون د ما ده دغه د ما زه وارث یم نو ستره قدم را واخله څه به زه قدم در واخلم څه مې ته معاف که څه به دې زه معاف کړم نو جوړېږي به کارډونه خامخا به جوړېږي. کارډو باندې نو اوس نوم خو د کارډ ده اوس که زه دا خبره بار بار کوم کارډ شناختي کارډ پی او آر کارډ ډېر خلک د هغه دا وګوره هغو سره کارډونه شته ځکه یا کوچنی ټوکړه د کاغذ دا نو څه دي او بابا ته سفر نسې کولی ته سبق نسې ویلی ته بینک اکاونټ نسې خلاصولی ته پراپرټي نسې کولی ته پراپرټي نسې خرڅولی ته حج عمره نسې کولی ته بار ملک ته نسې تللی ته له یوې صوبې بلې صوبې ته ټرافیک ته په ټرانسپورټ کې سفر نسې کولی ته مسافرخانه کې مسافرخانه نسې نیولی ته سبق نسې ویلی ته علاج په ګورمنټ هسپتال کې نسې کولی دا صرف شناختي کارډ نه ده د شاته چې کوم تا باندې ضرب لګولدلی د اخته به سوچ کوي دا شپه ورځ موږ د یوه شناختي کارډ دپاره نارې نه وو 1978 ډېره په غوږو به بدې لګېږي دا وګوره 1978 بغارې وایي نارې وایي لیکن تاسې راسئ له هغو خلکو حال وکوئ څوک چې له دغو ټولو شیانو محرومه دي هغه ډېر په تکلیف دي د هغو تکلیف درک راکوي. خوشحاله اوسئ الله مې مشکل اسانه که زه به کوشش کوم ستاسې ته دا ټوټه پوټه معلومات در ورسوم. مننه.